الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. زما عزت مندو علماء کرامو، طلباء کرامو، عوامو، مسلمانانو رونو، الله دې زما د فقیر دلته راتلل او ستاسو دارا جمع کېدل زما ستاسو د هدایت ذریعه وګرځي او الله دې دا د دې علاقې او د خواوشا د انسانانو بلکې د پیرانو د هدایت ذریعه وګرځي او د الله رحمت باندې غواړي نو الله ته دا خبره ګرانه نه ده. رحمت حق بهانه میخواهد فارسی کې راځي چې د الله رحمت باندې غواړي او قرآن پاک کې الله فرمایي وما ذلك على الله بعزیز. دا خبر الله ته ګرانه نه ده. نن زما اراده ده او تاسو را جمع شوي وئ الله دې په دې اراده کې خیر او برکت واچوي. په دې ژبه انشاءالله جومات جوړیږي او دلې به مدرسه هم جوړیږي خو اصل آبادي هغه په عقیده ده او په اعمالو ده او د قرآن پاک په درسونو ده. د شاه ولی الله رحمت الله علیه مرید قاضی ثناء الله پانیپتی رحمه الله په خپل تفسیر المصری کې لیکلی دي چې د جماعتونو آبادی دا پامیشوالی د عبادت ته د ذکر ده او دارنګې و درس العلم والقرآن چاہے کې علمی حلقې ولګي او د قرآن پاک درس پکې د کم جماعت او مدرسه کې چې د علم حلقې لګېدلي او د قرآن عظیم الشان درسونه پکې نو دغه مدرسه او جماعت آباد دي او که د قرآن پاک درس پکې نه نو کاغه په سنگ مرمرو باندې جوړ شي او جوړ شي او ډېر علی آبادی راشي نو ظاهره به آبادی خو په حقیقت کې به هغه غیر آبادی. نو په دې وجه زما د ملګرو مناسب وګڼله چې دلې د قرآن پاک در شروع شي نو چونکې باجوړو دا ځای خو لرې دي نو که جون او پاو کړه میاشت کې به یو درسي څنګه چې ما مخکې عرض وکړم او کېدای شي که د ملګرو مشوره وه نو د رجب په میاشت کې کله د بخاریانو ختم وشي او دستار بانده وشي نو یا 15 یا 20 ورځو له زه دلته راشم او د قرآن وړه دوره پکې وکړو. کېدای شي الله د علم وجود ورکي خدا به بیا په مشوره کېږي. نو بهرحال ما د قرآن پاک یو آیات ستاسو په مخ کې ولوستو. دا آیات دو سورتونو کې راغلی دی
یو ځل په صورت ابراهیم کې الله فرمایي وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار. الله درکړي دي دا هغه نعمتونه نه چې تاسو د الله نه غوښتل، او که تاسو د الله د نعمتونو شمار شروع کړئ نو حسابولی نه شئ. او یقینا انسان خامخا غټ ظلم کوونکی او ناشکره دی. او په 14 پارې سورة النحل کې دا آیات ویلی دی که چرې شمیره شروع کړئ د نعمتونو د الله نو حسابولی نه شئ. یقینا الله خامخا بخونکی او مهربان دی. نو دا آیات 2 ځلې قرآن پاک کې رالو، یو ځل په صورت ابراهیم 14 پارې کې، او بل ځل په صورت النحل 14 پاره کې. د صورت ابراهیم آیات کې سر کې فرمایي چې تاسو ته هغه نعمتونه درکړه چې تاسو د الله نه غوښتل. مشهور مفسر ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې دا غوښتل کله به زبان حالي او کله به زبان قالی. زبان قال مطلب دا دی چې کله موږ الله ته سوال وکړو نو الله هغه شی موږ له راکړي، او به زبان حال دی ته وایي چې زموږ حال د څه شي تقاضا کوي، او د هغې مناسب الله موږ له نعمتونه راکړي دي. د کاغه زبان قالی او کاغه زبان حالی. لکه وطور مثال چې ما تا سوچ وکړو نو د سر نواله د خپو پورې موږ د الله د نعمتونو مجسمي وو. غوږونه راکړي، سترګې راکړي، پوزې راکړي، ژبه او غاښونه راکړي، لاسونه او خپې راکړي، دل او دماغ راکړی. نو دا څونه نعمتونه دي. زمونږ دا بجلی او نعمت خو حکومت بیل غواړي، او الله زمونږ نه د سترګو بیل غوښتلی، نه د ژبې او نه د غوږونو. نو څونه مهربانه باچا دی. او یو شاعر وایي، یو سالک وایي چې من شکر چون کنم که هما نعمت طعام نعمت چگونه شکر کند بر زبان خویش. دا الله سره خطاب کوي چې یا الله زه به ستا د نعمتونو شکر څنګه وباسم چې د سر نه واله د خپو پورې زه ستا ټول نعمتونه یم. نو دا او بیا اخر کې د صورت ابراهیم فرمایي ان الانسان لظلوم کفار. یقینا انسان خامخا غټ ظالم او ناشکره دی. او د صورت نحل په آخر کې وایي ان الله لغفور رحیم. الله بخونکی او مهربان دی. نو مفسرین سوال کوي او بیا جواب کوي چې د یو آیات تتیمه په دې ویله چې انسان غټ ظالم او غټ ناشکره دی، او د بل آیات تتیمه په دې ذکر کړه چې الله بخونکی او مهربان دی. نو جواب یې دا دی چې په دغه صورت ابراهیم کې د هغه انسان چې هغه کافر دی او الله پې بیا هم نعمتونه کړي، نو د هغه حال یې ذکر کړه چې هغه منعم دی. او په صورت نحل کې الله بخونکی او مهربان دی، نو په دې کې حال د منعم ذکر کړه. نو تتیمې ځکه بدلې شوې. نو ما عرض وکړه چې دې دواړو آیاتونو کې الله فرمایي که چېرې تاسو د الله د نعمتونو شمیره شروع کوئ، کارکولیټر یې وله پیدا کوئ، او دې دپاره منشیان او محررین راولئ، نو د دې شماره نشئ کولی.
خو په دغه نعمتونو کې یو لوی نعمت الله چې دی نو هغه تعلیم د قرآن او تعلم د قرآن دی. زه خپل مقصد له راځم. تاسو ته سوره رحمان معلوم دی، په 20مې پارې کې مشهور سورت دی او ډېر بهترین سورت دی. عبدالله ابن مسعود وایي چې د هر شي دپاره یو ښایسته ایسي ناوې د قرآن پاک سورت رحمان دی. نوې شادي شده زنانۍ هغه ډېره ښایسته کړي او وجب کې دا ده چې یو درځله پکې فبأي آلاء ربکما تکذبان او د هغې ډېرې وجوهات دي خو په دې تنګ وخت کې نشي ویلی کېدی. خو لنډ مطلب دا دی چې دا یو درځلې پکې ځکه ویلي، 8 ځلې وروسته د دلایلو عقلیو نه ویلي او 7 ځلې وروسته د تخفیفاتو نه ذکر کړي دي، نو 15 او بیا 2 قسمه جنتین دي، اول درجې والا او دویم، نو 8 د هغو دپاره ذکر کړي، نو 31 شو. خو بهرحال د دغه صورت په سر کې چې کله الله دلائل شروع کوي نو داسې فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الرحمن مهربان باچا علم القرآن. علماء ته معلوم دي دا د باب تفعیل صیغه ده، یو مفعول حذف دی یو ذکر دی. اصل عبارت داسې دی علم نبیه القرآن، اول خپل نبی ته قرآن ښودلی او د هغه په واسطه هغه صحابو ته وښودو او هغې تابعینو تبع تابعینو ته او هغه بیا اخر دیوبند ته راورسېد او موږ ته هم الله راورسو. او بیا وای خلق الانسان پیدا کړی دی انسان، یو نیم به خو چاړی خو علمه البیان ښودلې ورته د خبرو طریقه. اوس تاسو لږې سترګې پټې کوئ او په دې خپل ګریوان کې سوچ وکئ چې اولنی نعمت چې الله په ما او تاسو کړی دی نو خو پیدایش دی که نه، چې موږ یې پیدا کړي نه وی او دې دنیا ته یې رالیږلي نه وی نو نه به په دې ځمکه ګرځېدلي وی، نه به هم بارانور او سپوږمۍ لیدلې وی، نه به خوراک او څښاک هم کړی وی، نه به هم پوشاک، نه به هم دا بنګړې جوړې کړې وی او نه به هم ودونه کړي او نه به هم بچي لیدلي وی. اول خو پیدایش دی، د پیدایش نه بعد به بیا تعلیم او تعلومی. خو مفتی محمد شفیع رحمه الله په معارف القرآن کې لیکلي چې د انسان د پیدایش نه مخکې علم القرآن ذکر کو. دې نه دا معلومه شوه چې د دې انسان د پیدایش مقصد تعلم او تعلیم د قرآن دی. تعلم علما پوهیږي دا د بل نه زده کولو ته وایي باب تفاعل دی او تعلیم دا بل ته ښودل دي. دا وروسته وضع د بخاري او حدیث انشاءالله پیش کوم. نو اولنی نعمت خو زما ستا پیدایش و، خو زما ستا د پیدایش نه مخکې څه وکړه؟ د قرآن تعلیم او تعلم خود دینه د دې اهمیت معلوم شو. او بیا د نبی علیہ السلام په صفاتو کې د حدیث هر کتاب چې راوالی نو باب صفات النبی و شمائله پکې ذکر دی. دارنګه په قرآن کې د نبی علیہ السلام ډېر صفاتونه ذکر شوي دي. دارنګ د مدینه منورې په مسجد نبوي چې دیوال ته ښه په چشمو کې وګورئ نو د نبی علیہ السلام نومونه پکې لیکلي دي. خو د نبی علیہ السلام په صفاتونو کې یو لوی صفت چې دی هغه رحمت للعالمین دی. 18مې پارې سورت انبیاء 100 آیات کې الله خپل خوږ پیغمبر ته فرمایي وما ارسلناک
الا رحمت للعالمین منگ نیلے گلے تعالی مگر رحمت تپارا د مخلوقات یوازې د انسانانو د پاره نه چې دین به ورته ښودو یوازې د پیرانو د پاره نه چې ډېرې شپې به نبي علیه السلام عبدالله ابن مسعود به ورسره او دشتې ته به ووتو پیران به ورته راغونډ شو او د الله کتاب به ورته ښودو او یوازې د انسانانو د پیرانو د پاره رحمت نو للعالمینو یو ځل نبی علیه السلام یو باغ ته تشریف یوړو حدیث کې راځي یو اوښ رالو او دا مرۍ په ځمکه باندې وغوړول او بړبړ یې وکړو نبی علیه السلام وفرمایل چې د اوښ مالک څوک دی یو صحابي رالو رضی الله عنه ویل جزیمه وای ښه چې دغه سي نو دا اوښ په ما را خرڅ کا هغه ستا نو خاصم قربان دی خو زه مزدورکار سړی یم او باغونه له پې اوبه راوړم نو وای چې داسې نو دې اوښ ما ته فریاد وکړو چې پیټ یې را باندې ډېر راوړي او خوراک کم راکوي نو خوراک وله زیات که او دا بوج ته لږ کم که وما ارسلناک الا رحمة للعالمین هر چی دپاره او نو الله رحمان دی او پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی اوس قرآن الله د څه دپاره رالیږلی نو د قرآن په دې انعام الرحمن کې ما درې کم اتیا نومونه را جمع کړي انشاءالله د موقع مناسب به ویو نو د قرآن په صفتونو نومونو کې یو رحمت دی او هغه په سورت یونس 50 کې راځي وهدى ورحمة للمؤمنین دا قرآن هدایت ته د پاره د خلکو او رحمت ته د پاره د مؤمنانو نو الله رحمان او پیغمبر رحمت للعالمین او قرآن هغه څه دی رحمت للمؤمنین نو دا ټول آیاتونه را جمع کوي خلاصه به ترې دا راوځي چې رحمان باچا د پاره د رحمت په مؤمنانو د رحمت کتاب په رحمت للعالمین پیغمبر باندې را لیږلی د زمارونو دین اندازه وکوي چې د دې نه به لوی نعمت بل کمي واقعي خبره ده یو هر پیچللې لس نیکۍ پې میلاویږي او چې د تعلیم سره یې وروسته به انشاءالله زه حدیث بیان کوم دارنګې سورة البقره کې په 289 آیات کې الله فرمایي یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا الله حکمت ورکوي چاله چې خوښه شي نه هر کو جابودی له نه ورکوي او چاته چې حکمت ورکړی شو نو لوی خیر وله ورکړی شو او نصیحت نه قبلی مگر خاوندان د خالصو عقلونو الله چې چاله حکمت ورکو نو لوی خیر وله ورکړی شو مفسرینو کې مشهور مفسر آلوسی رحمت الله علیه چې هغه د عراقو او دېرش جلد تفسیر لیکلی دی او هغه د البحر المحیط په حواله لیکي چې کوم اندلسي رحمه الله لیکلی په 14 جلده کې وایي د دې 13 او یا یو کم 13 معنی دي د حکمت خو مشهوره معنا یې دا ده چې د حکمت نه مراد څه شی دی د حکمت نه مراد دا د قرآن علم دی دارنګې تفسیر المدارک هغه